امام شاه ولی الله رحمه الله نظریه څه ده؟ امام شاه ولی الله رحمه الله متعلق ډېرې زیاتې خبرې مشهورې دي او یو جماعت د امام شاه ولی الله رحمه الله ته خپل ځان منسوب کوي هم ځان ته چې فکریان وایي د فکري شاه ولی الله رحمه الله پیروکار ځان ته وایي. اوس هغې ټیک دي یا په غلطه دي هغې باندې زه خبره نه کوم. زه صرف ستاسو سره مختصر الفاظو کې شاه ولی الله رحمه الله انټروډیوس کوم چې شاه ولی الله رحمه الله څوک دی چې دا زموږ سره متعارف شي. نمبر 1 امام شاه ولی الله رحمه الله صحاح سته احادیث مبارکه دوره حدیث د دیوبند نه مخکې د عربو نه عجمو ته راوړی دی. احادیث مبارکه و علم د عرب نه عجم ته چې چا راوړی دی د هغه نوم دی امام شاه ولی الله رحمه الله. یوه خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې د قرآن کریم ترجمه په فارسی ژبه کې په اول ځل باندې امام شاه ولی الله رحمه الله کړې ده چې په عجمۍ کې په یوه ژبه کې هم د قرآن کریم ترجمه چا نه وه کړې. دو خصوصیات شول. دریم خصوصیت دا دی چې علماء دیوبند د امام شاه ولی الله رحمه الله ضرور شاگردان دي یا بالذات دي څوک او یا بالواسطه دي. د امام شاه ولی الله رحمه الله درې بچي شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله، شاه عبدالقادر محدث دهلوی رحمه الله، شاه رفیع الدین محدث دهلوی رحمه الله. دا درې بچي د امام شاه ولی الله رحمه الله د امام شاه ولی الله رحمه الله سره دفن دي. درې واړه محدثین دي، درې واړه مفسرین دي. امام شاه ولی الله رحمه الله په خپله هم محدث دی او هم مفسر دی. امام شاه ولی الله رحمه الله څه وایي د تفسیر په باب کې؟ امام شاه ولی الله رحمه الله خصوصیت دار نور مفسرینو نه چې هغه قرآن کریم په اصل منهج باندې چلیږي او د قرآن کریم چې کوم مقصد دی د قرآن مقصد دی نظام. امام شاه ولی الله رحمه الله په قرآن کریم کې د نظام خبره کوي. او مخکې مونږ یو ځل خبره کړې وه چې الفوز الکبیر فی اصول التفسیر د امام شاه ولی الله رحمه الله کتاب دی په عربی ژبه کې چې په علوم خمسه باندې خبره کړې ده. علوم خمسه هم د نظام سره تعلق ساتي. علوم خمسه جیسے علم المخاصمہ، علم الاحکام، علم التذکیر بآلاء الله، علم التذکیر بایام الله، علم التذکیر بما بعد الموت. دغه پنځه واړه علوم په الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کې ذکر دي او په شپږمه درجه کې په علم کې دا کتاب پڑھاویږي هم په عربی ژبه کې دی. په نظام باندې چې چا خبره کړې ده هغه امام شاه ولی الله رحمه الله دی. مترجم قرآن کریم د امام شاه ولی الله رحمه الله هغه زموږ لپاره مطالعه کول ډېر زیات لازمي او ضروري دی. علماء کرام د امام شاه ولی الله رحمه الله مشن خپلول پکار دي. د امام شاه ولی الله رحمه الله په نهج باندې تلل پکار دي. د امام شاه ولی الله رحمه الله فکر خپلول پکار دي. زموږ تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی پکا وو دی او ایبا. خو ډېر خلک داسې دي چې هغوی وایي چې مونږه د شاه ولی الله رحمه الله پیروکار یو او د هغه ځان ته فکریان وایي. حال دا دی چې هغوی د امام شاه ولی الله رحمه الله د فکر نه بالکل ناواقفه دي. شوات منګوره کې حضرت مولانا فضل ربی رحمه الله تعالی رحمة واسعة چې د هغه نه 4 پیرې ما تفسیر ویلی دی. الحمدلله هغه به د قرآن په نظام باندې لګو او د هغه اصول تفسیر ما په پښتو ژبه کې د ځان سره لیکلی دی. الحمدلله هغه به قرآن کریم په نظام باندې لګو.
یعنی د الفوظ الکبیر تقریبا ما پښتو ژبې ته د مولانا فضل ربی صاحب رحمه الله د مبارک ژبې نه هغه ما راړولې فوز الکبیر چې هغه ټوله د نظام خبره ایبټ آباد هغه شیخ صاحب چې کوم دوره تفسیر د پاره ډېر علما کرام هغه لذي شیخ نذیر احمد صاحب هغه د امام شاه ولی الله رحمه الله د فکر خبره کوي او هغه د جمعیت علماء اسلام خبره کوي او هغه د علماء دیوبند خبره کوي او هغه قران کریم په نظام باندې لګي د امام شاه ولی الله رحمه الله چې کوم خلک په صحیح طریقه پیروکار دي یعنی د جمعیت علماء اسلام سره او د علماء دیوبند سره تعلق لرونکي علماء کرام د هغې خصوصیات دا دي چې هغوی به په مختصر الفاظو کې په لنډو الفاظو کې به هغوی تا ته د قرآن کریم د یو آیت یا د یوې خبرې مفهوم ښکاره کوي واضح کوي به لہذا پکار دا ده چې مونږ امام شاه ولی الله رحمه الله وپېژنو پکار دا ده چې مونږ د امام شاه ولی الله رحمه الله په فکر باندې وچلیږو د ټولو نه لوی کتاب مشهور او معروف کتاب او مشکل ترین کتاب د علم په دنیا کې د امام شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه دا یو مشکل کتاب چې اوس په هغې باندې څه اضافه او څه شرح او باقاعده طور چې کوم دی ترجمه هغه زمونږ استاد مکرم حضرت مولانا قاضي فضل الله جان ایډوکیټ صاحب هغه وکړله الله تبارک وتعالی د هغه کتاب ته مقبولیت ورکړي مونږ او تاسو له پکار دي چې الفوظ الکبیر وپېژنو د امام شاه ولی الله رحمه الله مترجم قرآن او هغه تفسیر وپېژنو بیا د هغه د بچو د شاه رفیع الدین محدث دهلوي رحمه الله د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله او د شاه عبدالقادر محدث دهلوي رحمه الله چې د درې واړو حضراتو تفاسیر وپېژنو د هغې مشن خپل کو د هغې په نهج باندې وچلیږو نو الله تبارک وتعالی دې مونږ د امام شاه ولی الله رحمه الله او بیا د هغه شاګردان علماء دیوبند د هغې په نقش قدم باندې د الله تبارک وتعالی مونږ ته چلیدو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین